د هغوی د دې صوبې وزیر اعلی جوړ شو 18 میاشتې موقع ملو شوې وه او هغه 18 میاشتو کې دلته کې د کارونو یو سلسله شروع شوه بیا په 90 کې چې دوباره الیکشن وشو نو هغه د اپوزیشن لیډر جوړ شو هغه دور کې بیا هم کارونو سلسله روانه وه بیا په 1993 کې دوباره الیکشن وشو او په 93 دوباره وزیر اعلی جوړ شو او 40 میاشتې وزیر اعلی هغه 40 میاشتو کې داسې کار دلته کې شوی چې ما ته په خپله یاد دي زه اتمانزو کې یو دواله تللی وم او اسفندیار خان هلته کې راغی هغه ناستو ما ته وایي چې یاره دغه ځای کې ډېر روډونه روان دي او دا دغه دی چې یاره دا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا ایرپورټ دلته کې دوی را شفټ کوي او دا سلسله دلته کې روانه ده دې زما خیال ستاسو دا چې لوس پالمه کې چې دا کوم روډونو دې طرف ته اشاره وه او ما ورته وویل مې جي تاسو غلط شوی دا خو د ایشین ډیولپمنټ بینک نه مشر هلته کې منظور کړي دي و چې نه دا به ته وګورې دغه ځای کې ایرپورټ جوړېږي لګیا داسې روډونه څوک چېرته جوړوي نو عزتمندو داسې دغه شی و چې د خلکو دلته کې دا دغه چې دلته کې ډېر لوی منصوبې روانې دي ما یاد دي په 1988 کې د هغه دور حکومت او زه اوس په دې کې غلطېږم چې کوم یو کال وخو د بجټ سیشن او په هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ مشره هغې وخت کې صوبایي مشره بیګم نسیم بیبي وه هغه پاڅېده او هغې وویل چې یاره داسې کار روان دی او داسې دغه روان دی او دا چل دی او دا ډېر زیاتې دی او دا چل کېږي لګیا دی او داسې فنډ چې بې دریغ استعمالېږي لګیا دي نو مشر چې کله تقریر له پاسې نو ورته وایي چې بیبي ما خو وایي چې ته به خوشحاله شې چې ستا ضلع کې کار کېږي لګیا دی په کار چې ته خوشحاله شې ته په دې هم خفه یې نو عزتمندو هغه وخت کې به خلکو دا الزام او دا دغه کو چې یاره ټول کارونه ستاسو طرف ته دغه کېږي ما ته یاد دي چې ما ته خلک راغلي وو موږ ته به یې ویل چې یاره موږ له دې شناختي کارت کې هغه وخت کې دا پی اف 16 وه وایي چې یاره اف 16 ده دغه راته پکې دغه کې چې د هغه ځای چې ته پکې اډرس راشي چې زموږ هم کارونه داسې کېږي چې څنګه اوس هلته کې روان دي عزتمندو دا ټول څیزونه به ځان ته مخامخ ږدو اوس به تاسو ته مختلف خلک راځي څوک به دننه د اسلام په نوم ووټ غواړي څوک به دننه د نوې پاکستان په نوم ووټ غواړي څوک به دا بریتونه ته وایي چې یاره دا روډ ما جوړ کړی دی حالانکې تپوس چې وکړئ چې د په ای ډي پي کې د کم نوم باندې دا روډ ایښودلی شوی دی نو زما خیال دغه به مو ته پته نه وي ځکه چې هغه ته هېڅ اندازه دغه نشته هغه وخت کې د خاص کر د اریګیشن په مد کې دوه غټ سکیم موږ د دې ضلع لپاره ایښي او په هغې کې د ټولې ضلع سکیمونه موږ اچولي نو ودې ښایي چې ده پکې کم څومره وینا کړې او څومره دې چا سره ناست دی او چاته یې دغه ښیلي دي تاسو ته اندازه ولګي خو عزتمندو دا دعوې خو هر څوک به کوي نن به څوک راپاسي څوک به د یو شي دعوه وکړي څوک به د بل شي دعوه وکړي خو تاسو کې شعور شته تاسو په دې پوهېږئ چې څوک د کار خلک دي او څوک کار نشي کولی زما خیال دی څلور نیم کاله کې دغه شی ثابته شو اوس فرق ډېر واضح شوی دی عزتمندو دا پیغام دا خبره به کور کوڅې ته رسو چې که موږ دا غواړو چې زموږ علاقه ترقي وکړي که موږ دا غواړو چې زموږ پسماندګي لرې شي که موږ دا غواړو چې زموږ ځوانانو ته روزګار میلو شي موږ دا غواړو چې موږ ته د تعلیم سہولتونه ملو شي موږ ته د صحت سہولتونه ملو شي او دلته کې ګیس ورسي نو د هغې لپاره بیا واحد یوه لار ده هغه دا ده چې موږ به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپول لاس په مضبوطو به موږ به د 8 فروری باندې به د ډیوې په حق کې به ووټ استعمالو به او انشاءالله زما دا یقین دی چې د دې ځي خلک ډېر باشعوره خلک دي ډېر سیاسي خلک دي د شمالي اشنغر خلکو ډېر لوی جدوجهد کړی دی ډېر تحریکونه دلته نه تېر شوي دي دوی دا کم خلک چې
اسې دعوې کوي د هغې په دعوو کې او وعدو کې به نه راځي انشاءالله هغوی خپل زړه کې فیصله کړې ده او 8 تاریخ باندې به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په حق کې به دا فیصله سناوی به